عزتمندو د علماء حق او ملګرتیاو کې نن چې باطل غلی دی وجه دا ده چې د علماء حق او आवाज اوري کني الله گواه دی کدا علماء حق ختم شو باطل پرستا نن صرف په یو आवाज باندې دي چې مړی ژوندۍ دي او مړی اوري د باطل आवाज څه دی مړی ژوندۍ دي او مړی اوري مړی ژوندۍ دي او مړی اوري مونږ وایو د قرآن فیصله ده مړی ژوندۍ دي خدا سے ژوندۍ دي چې هغې ته حیات برزخی وایي څه وایي ورته قرآن کریم فرمائی بل احیاء ولکن لا تشعرون دے خبر کی شک نشتا پچا باندے چ مرگ راغے دو مرگ نباد اللہ رب العزت دیتا ناشنا جند ورکی خدا سے جندے چ ولکن لا تشعرون تاسو داغی پا جن باندی نپوئے گے تاسو داغی پا جن باندی نپوئے گے بس حیات برزخی مونږ منو دا نور خوشی چغی دی چې مونږ ورپسې نه کیږي تعلقات ورسره مه ساتئ مونږ وایو د امن فضا قایمه کې رورولي شروع کې تعصبات مه کوئ اے علماو عوامو ته قرآن بیان کې عوامو ته قرآن او سنت بیان کې کني الله په دې خبره باندې گواه دی که مونږ د اخلاقو دایره پرېښوده او ستاسو اصل شیشه مو خلکو ته وښوله الله گواه دی په دې خبره چې انبیاء له علم غیب تاسو ثابت کړی دی اولیاء له علم غیب تاسو ثابت کړی دی د انبیاء د الوهیت مقام ته تاسو رسولی دي لوی ګستاخی تاسو کړي دي جماعتونو کې ګډاګانې تاسو کړي دي نظر لغیر الله باندې تقریرونه او رسالې تاسو لیکلي دي الله گواه دی کچر تکی د حق مخې ته رکاوټ جوړېږي او د الله د دین اصل بیان بندول غواړي پر رب مې قسم وې ستاسو هغه عقاید بخکاره کو کم نه چې ستاسو کتابونه ډک دي آیا ستاسو کتابونو کې نشته اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور کله چې کارونه ګران شي نو بیا د قبرونو نه امداد غواړي هغه شرکیات هغه بدعات ستا شرکیات ستا مونږ څه نه وایو تا غیر الله ته چغې وهلي دي مونږ څه نه وایو تا عید میلاد النبي مناو کړی دی مونږ څه نه وایو تا غیر الله ته اوازونه کوې مونږ څه نه وایو تا د کفریاتو آواز کو مونږ څه نه وي تا د شرکیاتو آواز کو مونږ څه نه وي تا د محمد مصطفی سنت ټول په بدعاتو کې ګډ وډ کړو مونږ هیڅ نه وي خو که مونږ قرآن او سنت بیان کو ته کله وایي چې دی پسې مون نه کېږي کله وایي چې دا د عذاب قبر منکر دي کله وایي دا د استشفا منکر دي یاد ساته مونږ به بیا هم خاموشي کوو خو الله گواه دی که یو ځل مو شروع وکړه او ستا اصل عقیده مو خلکو ته بیان کړه مناظرې خو پرېږده میدانونو ته راتلل خو پرېږده په الله مې د قسمې په خپل کور کې به هم په آرام باندې خوب ونه کې لیکن مونږ وایو چې نه دا عوام د الله په دین باندې مین دي دې عوامو کې د قرآن او سنت مینه ده مې جنګوه مې په اختلافاتو اړوه مه ورته غلطې خبرې کوه مه ورته د نااتفاقۍ خبرې کوه دا عوام ډیرو فتنو ورته خولې کلاو کړي دي مونږ وایو مې ګمراه کوه قادیانیت خوله کلاو کړي دا عوام راکاږي فتنه د انکار حدیث خوله کلاو کړي دا عوام راکاږي بریلیت ځان لښکرې کړي دي په عروج باندې دی سیکولریزم او دهریت ځان له د لبیک چغې وایي مونږ وایو مه کوه اختلافات مه چېړه بس راشه په قرآن او سنت را سره متحد شه قرآن او سنت نه سیوا به زه هم څه نه وامه قرآن به زما هم امامي قرآن به ستا هم امامي د محمد مصطفی خبره به زما په اکابرو باندې اوچتوي